د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته د یو حدیث نسبت کړي من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه چې چا ماته د سفر د میاشتې د تیرېدو خوشخبری راکړه نو زه هغه ته د جنت خوشخبری ورکوم. نو آیا دا حدیث صحیح دی او کدا حدیث صحیح نو بیا د دې جواب سره ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې فرمایي چې مال چا د سفر د میاشتې د تیرېدو خوشخبری راکړه خبرې راکړه نو زه ورله خوشخبری ورکوم د جنت چې دې په جنت ته داخليږي. نو دې نه خدا معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې میاشتې په تیرېدو باندې خوشاله و چې دا میاشت تیر شي. نو د دې جواب دا دی چې اول نمبر دا حدیث صحیح نه دی. نو آیا ضعیف دی؟ نه ضعیف هم نه دی، منګړت دی. منګړت دی ته ویل کېږي چې د ځان نه چا جوړ کړی او د دې نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې چا په باندې هغه خبره وې چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی او هغه زما خبره نه نو دې په جهنم کې ځان لا زی جوړای دې په جهنم کې ځان لا سکے زی جوړای. اول نمبر دا چې دا منګړت حدیث دی چې چا ځان نه جوړ کړي. دویم کچری دا مونږ ومنو چې یار داسې څه قسم حدیث شته اول نمبر نشتا خو که بیا هم مونږ ومنو نو دې مطلب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې نمبر جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وصال چې زه وفات کېږم د دې خبر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو او دا وته خودلیو چې تو په دې میاش کې د ربیع الاول په میاش کې بستا وفات کېږي. نو چونکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت د ملاقات شوقینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله رب العزت د ملاقات شوقینو د دې وجنا د بیماری په دوران کې چې کومه د دې میاشتې سفر په میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار وو نو بار بار به تاسو کو چې میاشت خو تیر شوی نه ده پوره شو کنه نو چونکه باغ او اوقاتو کې داسې تنظیم نو دا اوس چې کوم د کلندر تنظیم دی او دا غړو تنظیم دی داسې بنو خلکو اوس په مې لګل. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدا فرمایلی همي نو په دې انداز به فرمایلی چې د سفر د میاشت تیر شي نو د ربیع الاول په میاشت کې زما د الله سره ملاقات دی نه زما وفات کېږي. نو ځکه به بار تاسو نور داسې قسم حدیث شته نه دا منګړت